السلام علیکم. یو فوټوګرافر د خپل دکان مخې ته یو بورډ لګولی و او په هغې درې قسمه د تصویرونو تفصیل لیکلی و. یو یې دا لیکلی و چې ته څنګه یې هغسې تصویر وباسې نو دا په 20 روپۍ دی. یو چې ته څنګه سوچ کې وایې چې زما د داسې تصویر راشي په 10 روپۍ دی. او دریم دا چې ته خلکو ته ځان څنګه ښودل غواړې ته وایې چې هغسې تصویر دې راشي نو په 50 روپۍ دی. او فوټوګرافر وایي چې د مرګه پورې هیچا هم د 20 او د 10 واله تصویر نه ویستې. ټولو خلکو به د 50 واله تصویر ایستو چې هغې کې به خلکو ته ځان څه لوی ښودو یا به ځان باندې پردې اچولې او خلکو ته به ځان ډېر ښه ښودو. وایي دا غلط فهمي زموږ د ټولو خلکو ده چې مونږ وایو چې زما څه دي هغسې نه چې خلکو ته زه ځان څه بل څه وښیم. او دغه غلط فهمي زموږ ژوند ډېر په سخته کړی دی. ته چې څه یې او څنګه یې دغې سادګۍ سره یا دغې حیثیت سره ته ځان ژوند خلکو ته مخې ته کوې تا ته به څه بناوټ جوړولو ضرورت نه وي، دروغ ویلو ضرورت به ته نه وي. خبره مې دې پورې کوله د چې ژوند کې ځان له څنګه یې تاسو هغسې پریزنټ کوئ. نن بازار کې را سره زما د ویډیو یو ډېر خوږ او قدردان انسان میلاو شو. د هغه نوم و اسرار خلیل او هغه په یو محکمه کې په ډېر ښه پوسټ باندې دی. اتفاقا ملاقات وشو، خدای دې عزت وکړي، زه وپېژندمه. هغه رانه تپوس وکړو چې د ګپ شپ نه پسې تپوس وکړو چې جي تاسو څه کوئ. نو ما ورته وی چې نن سبا خو زه بالکل بېروزګاره یم ځکه چې زما څه کاروبار و د ملکي حالاتو د شپږ میاشتو هر کاروبار تباه کړی، خو زمونږ غونته دا واړه کاروبارونه خو بالکل د کاره ایستي دي. زمونږ کاروبار داسې دی چې هغه د بهر نه را میټیریل راځي او بیا پروډکشن کیږي. نو را میټیریل کله نه میلاویږي او کله دومره ګران شي، پروډکشن کاسټ یې دومره سیوا دی چې بیا په مارکیټ کې د خرڅولو زمونږ گنجایش نه جوړیږي. نو ما ورته بالکل بېروزګاره یم. نو هغه دوا وکړه، خو ما ورته دا دروغ ویلي وی چې نه 2 جازه مې د بادامو را روان دي د امریکې نه او 3 جازه مې د اسټرالیا نه د پستې را روان دي. نو دغې به څه فایده نه کوله. ما ورته وویل چې نن سبا کاروبار ختم دی او بېروزګاري ده ټوټل. ما وی چې تاسو ته ووایم چې څنګه یې هغسې خلکو ته وایې، په دې کې ژوند کې ډېر اساني راځي. او دا ویډیو د اسرار خلیل لپاره وه چې هغه ډېر په قدر زما سره میلاو شو او خدای دې د هغه هم عزت وکړي او خدای دې ستاسو ټولو عزت وکړي. ژوند ساده تېروئ او ځان باندې پردې مه اچوئ. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.